بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خان الله پاک ډېر رحم او فضل چې الله پاک چوټې په خیر خیر سره تیر کړي. نو په دې شرح العقائد کې اول جنن دا موږ خطبه ویلو او تاسو ته دا خبره کسته سویا دي نو چې دا کتاب شرح العقائد دا امام نصفی رحمت الله علیه کم کتاب چره نو داغه شرح ده شرح العقائد. نو اول دا شرح العقائد خبره اترې وي او بیا ورسو د کتاب هغه خبره اترې جندا شروع شولا او په کتاب کې د کتاب خطبه شروع شولا الحمد او الحمد کې بیا ډېر شه خبره اترې جندا وکړلې او بیا په دای کې خو زمنګ سبق چې شروع شو نو هغه دینه قال اهل الحق نشروع شو چې قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابته. نو اهل حق څه ته وایي؟ لاول بای کې خبره تر کړی و بیا حقایق جمع د حقیقتون ده او حقیقت څه ته وایي؟ نو دای په خبره کې خبره کړی و بیا اشیاء د شیء جمع ده نو شی څه ته وایي؟ بای کې خبره تر بیا حقائق الاشیاء ثابته بلې باندې اعتراض او جواب چې دا خو لکه بیانې د دې دغه ثابتېږي او دا خو اعتراض او جواب پای باندې شو. بیا به دا خبره کړو چې اهل حق نن دا سوکتي او والعلم بها محقق چې علم به سره متحقق ده او سوفسطائیه د به اختلاف کړو. سوفسطائیه درې ډلې او هغه کې موږ خبره تر کړو سوفسطائیه ورته وی بیا هغه نه بعد ویلو چې اسباب العلم للخلق ثلاثه اسباب د علم د مخلوق د پاره درې دي. د مخلوق د پاره د عقیده به کوله کوله چې الله پاک ته خو ضرورت نشته او ثلاثه و درې دي حواس سلیمه خبر صادق او عقل. بیا حواس و جمع د حاستون ده نو په حواسو کې خبره کړو چې یا پنځه حواس دي سمع بصر شم ذوق او لمس. دای مبارک د هر تعریف کړو چې سمع سکاری او د بصر سکاری او د شم سکاری او د نفس ذوق او د لمس د هر کار او د هر ساخت د ټول خبره تر جندای بیان کړی و. بیا دویم نمبر د اسباب د علم کې دویم نمبر جنن خبر صادق نو د خبر صادق په دایږي خبره تر وکړه چې خبر صادق د په دوه قسم نه خبر متواتر ده او یو خبر رسول له. نو د خبر صادق کې د خبر متواتر د تواتر تعریف او بیا د هغه خبر متواتر مثالونه او خبر متواتر دي نه د دې موجب علم ضروری دی او خبر رسول المؤید بالمعجزه د معجزې تعریف کړو د رسول تعریف کړو پر رسول او پر نبی کې څه فرق دی که فرق نشته هغه خبره کړو او دا د دې موجب هغه استدلالی دی استدلالی چې په دلیل سره دلیل درې تعریفونه کړو بیا د دې موجب استدلالی ولې دی نو وایي خبره ترې کړې. بیا دریم نمبر عقل نو عقل وې دا هم سبب علم دی ایزن نو دای په کې تصریح کول وکړه الله خبره اتره او کوم چې بدعت سره ثابت نه هغه علم ضروری پیدا ور کوي کوم چې په استدلال سره ثابت نه هغه د اکتسابي پیدا ور کوي. بیا الګا دا خو نور څه نه هم د سری لګره الهام بدر سره موږ پته لګي یا مخکنی شریعتونو بدر سره موږ پته لګي نو هغه هم اسباب د علم دي. نو دا اسباب د علم دا پر عقل کې شامل دي. دا زول سبق د دې پورې شو او سنه څخه خلاصه ما تاسو ویله و د دې نه اقوا بل ټکی وای فالعالم بجميع اجزائه محدث چې عالم په خپل ټولو اجزا سره محدث ده. عالم څه ته ویل کېږي نو اسم اعلی تاسو پرې علم الصيغه کې او د صرف په کتابونو کې تاسو ویلي دي چې اسم اعلی د ثلاثي مجردونه د مفعال مفعله مفعال بوزن باندې راځي او په علم الصيغه کې تاسو دا خبره کړې ده چې کله کله اسم اعلی د مفعله بوزن باندې هم راځي لکه مقبره مکحله او کله کله د فاعل بوزن باندې هم اسم اعلی راځي لکه الته کې تاسو ته لیکل او خاتم د مهر لګولو اعلی په علم صيغه کې نو دغه شانتي د عالم دا صيغه د اسم اعلی ده د فاعل بوزن باندې او معنی دا د پیجندلو اعلی د پیجندلو اعلی د لغت په اعتبار سره هر هغه سیز چې دای په ذریعہ سره بل شي پیجندل کېږي هغه ته عالم ویل کېږي. د لغت په اعتبار سره هر هغه سیز چې دای په ذریعہ سره بل سیز پیجندل کېږي هغه ته عالم وي. عالم ځکه عالم معنی سره د پوهېدو اعلی د
د پوهېدو اعلی او اسم اعلی څنګه چې د مفعل مفعلتون په وزن باندې راځي دا شان د فاعلون په وزن باندې هم راځي لکه ال دغه موسیقي کې تاسو ته خاطب مثال ذکر کړو او په اصطلاح کې عالم څه ته وایي د سبب ذریعي سره چې د صانع پته لګي د سبب ذریعي سره چې د صانع پته لګي هغه ته عالم وایي عالم د سبب ذریعي سره چې د صانع پته لګي هغه ته عالم وایي د الله تعالی نه ما سیوا چې څومره موجودات دي د الله تعالی نه ما سیوا چې څومره موجودات دي د عالم وایي چې د دې په ذریعي سره دا پته لګي چې د دې څوک جوړون کېشته لکه مطلب ما ګلاس ولې دو ګلاس نو ما یې چېرې دا ګلاس ته نو دا خو اصلي نه به خو څوک به دې جوړون کوي نو دا عالم دی پوه شو به باندې او د لغت په اعتبار سره د عالم استعمال په جزئیات د پاروم کیږي لکه ما وی ګلاس دا عالم دی عالم زید عالم بکر ها زګه دې په تر سره دا پته لګي د ثانیه پته لګي خو د عام طور باندې د دې استعمال په کلیاتو کې کیږي په جزئیاتو کې نه کیږي د جزئی لپاره د عالم اطلاق په دې باندې کیږي بلکې په سمانه کیږي په سمانه کیږي په دغه باندې کلیات باندې هغه د عالم حیوان عالم ارواح عالم نبات وغیرہ لکه پوه شو باندې ها وګوره موږ یو د عالم دا وکړو چې عالم په لغت کې دا صيغه اسم اعلی ده صيغه اسم اعلی ده معنی په لغت کې دا د پیژندلو اعلی د کم سیس په ذریعہ سره جبل سیس پیژندلېږي نه دا عالم وي د لغت په اعتبار سره خدا اصطلاح کې عالم څه ته ویلېږي چې هغه په ذریعہ سره د صانع پته لګي چې دا هغه په ذریعہ سره د صانع پته لګي او د الله تعالی نه مسیوي نه دا سوې په دې سره د الله تعالی صفات د عالم نه اوتل ځکه چې صفات د الله نه د الله تعالی ذات دي او نه د الله تعالی غیر دي صفات د الله نه د الله ذات ته او نه د الله سره غیر دي نه بګي داخل نه ته خارج دي صفات د الله تعالی د الله تعالی ذات نه نه ځکه چې صفات جدا سيزوي او ذات انده سوي جدا سيزوي هغه پوښوي او غیر لکه مفهوم د ځوانو جدا جدا دی مفهوم د ځوانو سره جدا جدا دی د ذات او د صفات کدا ځوانه یو وي نو د یووالي لپاره شاعرو په نسبت باندې دا خبره ضروري ده چې دې مفهوم به وي او د الله تعالی د ذات او د الله تعالی د صفاتو د دې هغه د یو بل نه جدا جدا دي مفهوم د یو بل نه جدا جدا دي صفات د الله مطلب سره صفات د الله مطلب دا لري لکه ګوره مونږ وي الله تعالی سميع دی الله تعالی بصیر دی الله تعالی حی دی الله تعالی قیوم دی نو دا ټول صفات د الله تعالی دا نه د الله تعالی ذات دی او نه د الله تعالی نه غیر دی ذات ولې نه چې صفات او ذات په یو بل د ځوانو مفهومونه د یو بل نه جدا جدا دي پوه شئ او د غیر دا مطلب دا دی چې د هغه چیز با د غبل چیز نه جدا کېدل به ممکن وي او صفات د الله تعالی د الله تعالی نه جدا کیږي نو لکه موږ وایو سامع بنده چې دا سامع اله ویلېږي چې کله دې اوریدل کوي چې کله اوریدل نه کوي د سامع نه ویلېږي خدا الله تعالی نه د سمع د صفت چرته هم نه لري کیږي بصیر ما دا بصیر اله وي چې کله زه لیدل کوم چې کله زه لیدل نه کوم نو ما دا بصیر نه ویلېږي الله تعالی ذات دې نه د دې نه دا صفت نه جدا کیږي نو وای دا الله تعالی نه غیر نه دي ځکه غیر غواړي چې کله جدا کیږي دې نه لکه پوه شئ نو عالم په ټول اجزا سره اجزا د عالم اجزا یعنی دلیل اسمانونه دلیل ازمکه دلیل غرونه څومره چې هم دي کنه دار څه زمونږ د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دا محدث نوی پیدا کړل شوی محدث او حادث یو شی دی حادث دې ته ویل کېږي چې هغه مسبوق بالعدم وي یعنی مخکې نو او وس موجود وي نو دا څومره عالم چې د الله تعالی نه ما سیوا دا څومره څیزونه دي دا ټول حادث دي زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده فلسفه هغه په اختلاف کړی دی او چې دا اسمان سره د خپل عناصرونه مادینه او عناصر اربعه سره د خپل مادینه دا قدیم دي او قدیم زمانی دي د دې خبره کوم قدیم زمانی او قدیم ذاتی وي دې ته ګورئ فلا عالم دا ولید فلا عالم بجميع اجزائه محدث دا ټکول د سور
چې عالم د خپل ټول اجزا سره دا محدث ته محدث نه پیدا کړل شوی دی وز دا عالم څه ته وایي جميع اجزا نه مراد سره د محدث نه مراد سره نو دوی تفصیل کوم عالم ما سوى الله تعالی اي ما سوى الله تعالی من الموجودات یعنی عالم څه ته وایي چې د الله تعالی نه ما سوا څومره هم موجودات دي د الله تعالی نه ما سوا څومره موجودات دي ته څه وایي عالم مما يعلم به الصانع چې پته لګي دا په ذریعه سره د صانع دا ما تاسو سره خبر اورل لګا چې صانع چې دا په ذریعه سره د صانع په دلګي نه د عالم وي لکه يقال عالم الاجسام وعالم الاعراض وعالم النبات وعالم الحيوان الى غير ذلك يعني د لغت په اعتبار سره خو د دې اطلاق په جزئی باندې کیږي لکه ما وی عالم زید عالم عمر عالم بکر خو د دې استعمال په جزئیاتو کې نه بلکې په اجناس کېږي اجناس او عارض او نبات د ټول اجناس دي جنس دي فتخرج صفات الله تعالى وصفات الله توتل ځکه زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې صفات الله قدیم دي ولی لانها ليست غير الذات كما انها ليست عينها ځکه صفات د الله د الله ذات هم نه دي او د الله تعالی عین هم نه دي یعنی غیر ته هم نه ده د ذات غیر هم نه ده او عین هم نه ده د غیر مطلب وې ده چې هغه د بل څه نه جدا کېدل دا غي ممکن وي لکه زمې دا جامع زما غیر ده ذات یم او جامع می سره غیر ده ځکه دا جامع د وجود نه لری کېدل لا سری خو زما د الله زما ذات ته زما غیر نه ده ځکه لاس د انسان نه چې نه دا نه جدا کېږي جدا شو هغه بیا کامل انسان نه نو صفات د الله تعالی دا د الله غیر نه دي د الله غیر نه دي ولې نه دي ځکه چې د غیریت مطلب دا دی چې د غیر هغه څه نه جدا کېدل ممکن وي او صفات د الله نه جدا کېدل دا غي ممکن نه دي الهغه پوه شو به معنی الهغه پوه شوي لکه کنه چې جداواله دی اوسې چې راځي د بل څه نه په موت سره راځي په مرګ سره راځي په عجز سره راځي او الله پاک د مرګ نه او د عجز نه د هر څه نه پاک دی کما انها ليست بعينها لکه څنګه چې صفات د الله عین نه دي لکه څنګه چې صفات د الله عین نه دي یعنی وګوره ماته صفات د الله نه د الله تعالی نه غیر دي او نه د الله تعالی عین دي ځکه د عین د لپاره دا خبره ضروری ده چې دا با د ادوانو مفهوم به وي د صفات او د ذات مفهوم به یوي او د اشاعره مسلک دا دی چې د صفات او د ذات الله او صفات د الله د مفهوم یو نه دی مفهوم یو لکه پوښوي مفهوم یعنی څه چې فهميږي هغه ذات د الله تعالی ذات نو دا جدا زموږ بدن کې او د دې هغه صفات چې کوم دي یعنی سمع او بصر او حي قيوم دا جدا دي مفهوم جدا دي هغه تاسو پوښوي به معنی هغه تاسو پوښوي چې صفات د الله دا چې دي نو دا د الله دا غیر دا ذات هم دي ذات هم نه او عین هم نه بجميع اجزائه واذا علم بطول اجزاء طول اجزاء کم دي يعني من السماوات وما فيها يعني سماوات اسمانونه او چې پدېږي لکه ستوري شول سپوږمۍ شول او ملائک شول انسانان او پیریان والارض ازمکه وما عليها او چې په دې ازمکه باندې محدث دا ټول چې انداسري محدث دي محدث څه وایي اي مخرج من العدم الى الوجود راوستل شوی د عدم نه څه وجود ته معنا دا انه كان معدوما فوجد چې لاول دا هر څه نشو بیا څه شول موجود کړل شو لاول دا هر څه نشو بیا څه شول موجود شو دا خلافا للفلاسفه خلاف ثابت فلاسفه ولا فلاسفه ارسطو او د دې متبعين ته مراد دي یعنی د متکلمین په نسبت باندې چې څومره هم عالم دی او په دې کې چې څوم سه دا سبق موجود دي که برابر خبره ده که اعراض دي او که اعیان دي که نباتات دي که محسوسات دي که معقولات دي که ارضی دي که سماوي دي که هر شي ده نه هر څه چې نن سری حادث دي حادث دي او خلاف پکې ثابت ته چاته فلاسفه ولرا فلاسفه دا وی کنه فلاسفه چې اسمان د اسمان ماده او د هغه صورت جسمیه
دا قدیم دي. دغه شانتي عناصر اربعه سلور سيزونه دي او دغه دي او بدي هوا ده او بلا هوا ده او اور ده او زمکه دوی چې دا ټول سيزونه او با هوا او اور او زمکه دا عناصر اربعه دي. دوی چې د ټول سيزونه دا هر څه چې دا جوړ شوی دي د ټول سيزونه نو دوی چې د عناصر اربعه ده ماده او د دې د اسمان د دې د ماده چې کوم ده د دې د شکل چې کوم ده نو دا قدیم ده. خو هغه ځان لپاره بیا دا وایي کنه چې د قدیم په قسمونه دي یو قدیم ذاتی ده او یو قدیم زمانی ده. قدیم ذاتی دي ته وایي کنه چې هغه غیر محتاج نه وي او قدیم زمانی دي ته وایي چې هغه غیر محتاج وي خو بای باندې چرته عدم نه راغله. قدیم زمانی دي ته وایي چې د غیر د محتاج وي خو عدم به نه راغله. نو دوی چې وایي چې اسمانونه قدیم دي اسمانونه او د غي صورت قدیم دي نو دوی چې دا قدیمی زمانی دي مطلب غیر د محتاج دي خو لکه چرته بری باندې آدم نه درغله. نو دا خبره بګی نشته ته موږ په باندې د قدیم د دوه قسمونه دی و چې د قدیم په قسمونه دی یو قدیم ذاتی دی او یو قدیم زمانی دی او دا شان دی چې د حدیث هم په قسمونه دي یو حدیث ذاتی دی یو حدیث زمانی دی. حدیث ذاتی دی چې محتاج للغیر وي او حدیث زمانی دی چې محتاج ال الغیر هم یو دي سره سره پرې باندې عدم به هم راغلی. مو دا تفصیل زموږ په نسبت باندې نشته لري د فلسفو په نسبت باندې قدیم دغه دوه قسمونه دي. نه چې اسمان قدیم دی نو په دې اعتبار سره و چې دا قدیم زمانی دی په دې باندې عدم نه راغله. خو موږ ورته چې دا قدیم او د حدث دغه دوه قسمونه نشته لري بلکې قدیم دي ته وایي چې هغه مسبوق بلا عدم نه وي او حدیث دي ته وایي چې مسبوق بلا عدم وي. نو الله تعالی ذات یې دا قدیم دی او دا الله تعالی د ذات د علاوه چې دا سهم دي نه دا سری دا حدیث دی. حدیث معنی صدا چې دا مسبوق بالعدم دي یعنی مخکې نو موجود او دا ساده پورې چې سونه الله پاک ته موجود وي بیا به ختميږي ما ریپوش وي. خلافا للفلاسفه فلسفه په کې اختلاف کړي. فلسفه نه مراد ارسطو او د متبعين دي. حيث ذهبوا ويدو تليدي الى قدم السماوات چې اسمانونو قدیموالی ده بموادها وصورها چې اسمان د خپل مادي په اعتبار سره ماده هيولا او صور د دې صورتونو د اشکالو په اعتبار سره وقدم العناصر او دوی چې د عناصر اربعه ده هم قدیم دي بموادها وصورها خپل مواد او په نظر لكن بالنوع لیکن په دې قسم سره بمعنى انها لم تخلق عن صوره ما چې دا خالی نه دي د هیڅ یو صورت نه. مطلب دا کنه وای چې دوی چې دا قدیم دي او په دې معنی سره چې په دې باندې چرتا دغه نه راغله سو عدم بن راغله سبین نه راغله عدم بن انها لم تخلق چې دا نه دي خالی شوی هیڅ کله عن صورت ما د هیڅ صورت نه. نعم او تقصدا اطلق القول بحدوث ما سوى الله تعالی چې دي مصنفینو دي خلکو دو مطلق ذکر کړه قول په حدوث د ما سوى الله چې الله نه ما سوا هر څه چیم دي نو دا سری دا احادیث دي لكن بمعنى الاحتياج الى الغير لیکن دا په معنی د دې باندې چې دا غیر د محتاج وي لا بمعنى سبق العدم عليه نه په دې معنی باندې چې دا مسبوق بالعدم دي کړی دي. لکه پوه شو به معنی یعنی موږ وایو کنه چې د دې حدیث دغه د قسمونه نشته لري چې حدیث ذاتی او حدیث زمانی او قدیم ذاتی او قدیم زمانی بلکې زمنګ باندې خو حدیث دي ته چې مسبوق بالعدم وي او قدیم دي ته چې مسبوق بالعدم نه وي. نو زمنګ په اعتبار سره زمنګ د تعریف په اعتبار سره عالم بجميع اجزائه دا محدث ته نو پیدا کړی شوی دی یعنی مخکې نو موجود او وس موجود دی او الله تعالی سره د خپل صفاتونه دا سره دا قدیم دي. او دا فلسفه چې وای چې اسمانونه سره د خپل شکل نه سره د خپل ماده نه او عناصر اربعه دا قدیم دي نه چې دا قدیم ذاتی دي دا قدیم زمانی دي. قدیم زمانی څه دا وای چې غیر د محتاج وي خو پدې کې پدې باندې دغه نه راغله عدم به نه راغله. نو په دې اسمانونو باندې عدم نه راغله او دا په عناصر اربعه باندې عدم نه راغله. نو د دې وجینا دا چې نه دا قدیم دي. عمر دا تفصیل دا فلسفو باندې دا باندې د قصیده ساده چې مسبوق بالعدم حدیث ته او چې مسبوق بالعدم نه جو قدیم دي. پوه شو به معنی پوره ده دا لنن دا غلط پوره ده.